من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم درود شریف وایي محترم سامعین کرام د ذکر حواله سره فضائل او بیان شوی ذکر د الله په نعمتونو کې د ټولو نه عظیم نعمت دی ذکر د ذکر تعلق رب کائنات سره دی او رب کائنات د ټول جهانونو رب دی او د ټول جهانونو لوی واقدار دی او د ټول جهانونو کارساز دی او د ټول جهانونو قائمون کې دی او د ټول جهانونو او د ټول مخلوقات هغه ته محتاج دي نو دی حواله صدر ته تفسیر سره بیان شوی چې د الله ذکر دومره عام دی چې الله رب العزت د هر چیز د پاره ذکر راوسته دی بیت الله د پاره ذکر بیت الخلا د پاره ذکر جمعه ته دن کېدو د پاره ذکر بار کېدو د پاره ذکر کور ته داخلي دو د پاره ذکر بار کېدو د پاره ذکر خپل بیبي سره د ملاوي دو د پاره ذکر مونږ لوی عبادت ته خو بهم الله رب العزت وی فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض واذكروا الله وشکل مونږ وکي نو بیا هم داغه نه پسم ذکر کوي دا الله جهاد یو لوی عمل دی خو الله رب العزت وی چکل جهاد تا واذا لقيتم فئه چکل تاسو یو ډلې سره مخامخ شي نو دغه وخت کې د الله ذکر کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو شو چې ای الجهاد اعظم د ټولو نه لوی جهاد کم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کم کې د الله ذکر د ټولو نه زیات شي بیا دې دغه رنګ تاسو شو د ټولو نه بهترین روزدار څوک دی وې د ټولو نه بهترین روزدار هغه دی چې الله ذکر ډیر زیات کوي او دا شان صحابه کرام وې هر عمل تاسو په چې د نبی علیہ السلام نه کېده چې په دې کې افضل کمی و دی روزه حج بهترین کم یو دی وی هغه حاجی بهترین دی چې د الله ذکر کوي نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی ټول فضیلتونه خو ذکر والا ویوړه عمر سے ودی اجل ویا بالکل تقسم معلومیږي چې ذاکرین ته ټول زیات اجرونه ملاويږي او چې کوم مجلس کې د الله تذکری کیږي حفت علیهم الملائکه ملائکی داغې نه چاپیره کیږي او داغې نه ګیرا چي او رب کائنات تزي تپوس کوي رب کائنات سره د علم نه پیس کوي وی الله ستا ذکر کو او د دوزخ نه ډیر یریدل او جنت یې غوښتو الله وی تاسو شهادت ورکي او تاسو گواهان اوسئ چې ما د دوی سوالونه قبول کړه او دا شان الله رب العزت باقاعده په جنت کې یو دروازه د ذکر په نوم باندې جوړه کړې ده چې هغه کې به ذاکرین خاص طور سره داخليږي نو ذکر د الله رب العزت دومره خوښ سیس دی او هر حال او هر کار د پاره ذکر را لګلې نو دې حواله سره عزت مندو ما د تیر جمعه ویلو چې ذکر سره ډیر زیات ظلم کیږي وخت ټیم څوک نه ورکي او د ذکر په آداب نه پوي او د ذکر په طریقه نه پوي او دا شان چې کوم دې زمون ذکر وکله مفید کیږي او کله به مونږ ته ډیره فائدہ نه راکړي نو دې حواله سره د ټولو خبرو باندې ځان پویولو د پاره مونږ یو اراده کړی دا اخیره کې بیا هم د ملګرو ته وایو چې د جمعې په ورځ باندې کوشش کوو اکثر کسان مونږ ته وایي چې دا یو محفل جوړ شي چې لکسات پکې ذکر او فکر وشي او دا شان تاسو سره تا هغه ټیم کې خامخا موجود دي او نور د څه مسایل وی تا نه تاسو نو دې حواله سره زموږ ذهن کې راځي چې د جمعې په ورځ باندې
چونکه قرآن پاک کې الله رب العزت د جمعې دی مونږ تم ذکر ویل چې کله د جمعې مونږ وشي اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله او چې د جمعې اذان وشي د الله ذکر ته منډه کوي نو ذکر دومره بهترین عمل دی نو موږ وایو چې د جمعې په ورځ باندې چې کوم زمونږ په ګلبهار کې مدرسه ده د مازدیګر نه واله ماسخوتنه پورې به لیټ دغه ځکه به زه ناست یم نو مازدیګر نه ماښامه پورې به جمع کېږي ملګري د ماښام نه پس په مختصر شان ذکر کېږي بیا به پکې لږ ماښام نه بعد او لږ شان بیان به کېږي بیا د هغې نه پس ګنټه نیمه به زه ناست یم که د چا څه مسله وي او څه تپوس کول وي ذکر فکر حوالې سره نور حوالې سره نو د هغې جوابات به ورکوو نو کوشش کوي چې هغې کې ټول شرکت کوي دا به هفته کې یو ورځ د جمعې په ورځ جامع رحیمیه ګلبهار نمبر 1 چې چا مدرسه نه لیدلي ما نه بیا میسج باندې تپوس کولی شي په کال تپوس کولی شي نو هلته انشاءالله را جمع کېږي نو لږ ساعت به ذکر کوو شریعت طریقې مطابق او دغه رنګې لږ ساعت او وخت به الله له ورکوو په هغې کې به د دنیا نور کارونه هېڅ یو کار به نه کوو سوا د ذکر نه نو د دې وجې نه عزتمندو الله رب العزت به زمونږ او ستاسو وخت قیمتي کړي صحیح ده که نه انشاءالله اوس دلته یو څو مسایل بیانو د مسایلو بیان عزتمندو موږ او د دې وجې نه ضروري کوو او یو مسلې بیانو چې زمونږ د ټول دین مقصد هم دا دی چې زمونږ ټول کارونه د شریعت مطابق شي او دا شان چې کوم دی الله رب العزت منګو تاسو نه خوشاله شي به حیثیت مسلمان زمون کاروبار زمون د کور زندگی زمون د دکان زندگی زمون د دفتر آفیس زندگی کوم په خپل ملک یو هغه زندگی کوم په پردي ملک یو د هغه زندگی د دې ټول اصول نه موږ واقف یو او دا شان زمون د پیسو متعلق خبرې او زمون د کردار متعلق خبرې زمونږ د گفتار متعلق خبرې چې هر یو څیز زمونږ د شریعت پر رڼا کې نو دې حوالې سره بعض کسان دي هغوی تپوس کوي سرکاري که ملازمین وي او بعض ادارو کې د ملازمینو نه پیسې کټ کېږي او هغې جمع کېږي هغې ته وایي پرایویټ فنډ پرایویټ فنډ دا وي چې دا د سرکاري ملازمینو نه کټ کېږي لږ لږ هر میاشت کې چا نظر چا نه 2000 چا نه د هغه تنخواه مطابق زیات کم او دا حکومتي ادارې سره یا هغه ملحقه ادارې سره چې کوم کې دا کار کوي هغه متعلقه اداره کې دا دوی جمع کوي د دوی مختلف مقصدونه یو مقصد دی چې دا ملازم موږ سره یو کار کوي چېرته خو دې خوا نه ځي ځکه پیسې به موږ سره او نور ښه مقصدونه هم پکې کله د دوی سره پیسې کمې وي نو ځان سره څه پیسې دوی ځان سره ساتي نو کمی د دوی نه خارج کیږي او دریم نور مقصدونه پکې چې دی ملازم لمن چې کم دی د ماشومان لري نو من بدل کار روزګار پیو کو نو بیا بوله زیاتې روپۍ ورکړو بهرحال چا داسې روپۍ پرایویټ جمع کړي فنډ کې نو د دې حیثیت سره او د دې متعلق یو دوه مسلې دي یو دا چې دې باندې کوم اضافي روپۍ حکومت ورکوي آیا دا سود دی که نه دی او دویمه د دې متعلق مسله ده چې دا د دې کې زکات شته که نه دا کومې پیسې چې ستا هلته جمع شوي نو اوله مسله دا د عزتمندو چې دا فنډ دوه قسمه یو ته جبري ویلی کېږي او بل ته اختیاري ویلی کېږي جبري دې ته ویلی کېږي چې ستا پکې اختیار نشته به تا نه خامخا کټ کېږي که ته خاندې او که ته جاړې ابه تا نه کټ کېږي او هغوی تا دپاره جمع کوي نو دې کې ته مجبور یې نو بیا چې کله حکومت تاله څه وخت پس درکوي دا پیسې نو بیا دله زیاتې درکوي مثلا ستا 1,00,000 روپۍ جمع شوي دي تاله 1,00,000 1,50,000 روپۍ دله درکوي وایي دا ستا انعام شو یا هغه کاغذ کې لیکلي چې دا انټرسټ دی نو انټرسټ خو سود ته وایي د سود معنا هم د نفع فایده نو آیا دا اغستل پکار دي که نه دي نو اغستل خو پکار دي خو آیا دا د لپاره جایز دي که ناجایز نو بعض عالمان وایي چې دا د لپاره جایز دي دا هم د ده مغه
خپل تنخواه جمع شوې ده او مخکې ول حکومت لږه تنخواه ورکړه اوس یې ول زیاته تنخواه ورکړه نو چې د چا تنخواه زیاته شي نو څه خبره خو نشته چې مالک ول زیاته تنخواه ورکړي مخکې کمه ورکول اوس یې ول زیاته ورکړه نو هیڅ خبره نشته دی هغه زیاته ټوله تنخواه د ده دپاره جایز ده او سود پکې نشته خو بعض عالمان احتیاط باندې خبره کوي چې نه تنخواه خو حکومت همداسې هم زیاتولی شوه دا خو تاله خاص هم د دې مقصد د وجې نه زیاتې درکوي چې ستا روپۍ هلته ایساري شوي دي او هغه هغوی سره جمع شوي دي او هغوی هم ترې فایده اخیستې ده اوس تاله د هغې په بنا باندې زیاتې درکوي نو چې د هغې په بنا زیاتې درکوي نو سود سره مشابهت دی نو د دې وجې نه دا اضافي روپۍ چې کوم دی دا خیرات کول پکار دي خپل استعمال کې نه دي راوستل پکار چې ستا خپله کومه تنخواه جمع شوې ده هغه استعمال کا او دا اضافي روپۍ غریب له ورکا یا مدرسه کې ورکا خو سړي له به ورکې اداره کې به تعمیر وغیرہ کې به ډایرکټ نه لګي او بعض عالمان وایي چې دا کومې اضافي روپۍ تاله درکوي نو دا دوه قسمه او درې قسمه یو خو ستا اصلي چې کوم رقم دی او تنخواه د هغه پاتې شوې ده یو هغه پیسې تاله درکوي دویم تاله انعام درکوي انعامي رقم نو هغه هم سړی اخیستی شي انعام دفتر طرف دریم چې کوم دی هغه د سود روپۍ دي نو هغه فیصد چې کوم دی خیرات کول پکار دي نو دا د پرایویټ فنډ او دویم قسم پرایویټ فنډ داسې وي چې هغه اختیاري وي دا ته وایي که ستا خوښې پیسې به درنه کټ کوو او که دې خوښه نه وي نو نه کټ کوو نو بیا نه دي کټ کول پکار یعنی نه دي جمع کول پکار اوس ستا په اختیار باندې دا داسې شو لکه چې تا پیسې واغستې او جمع دې کړې او مخکینی صورت خو ستا په لاس کې پیسې راغلي دي هغوی بې اختیاره کټ کولې نو دې وجې نه دې دویم صورت کې چې کله تاله اختیار درکړي نو بیا پرایویټ فنډ کې پیسې دي ساتل پکار وی وروره بس مال خپل راکړه زه خپل کاروبار به پې وکړم یا به خپل ځان باندې خرچ کړم ځکه تاسو به اضافي روپۍ ورکوئ او هغې کې شک و شبهات پیدا کېږي نو دې صورت کې بیا اضافي روپۍ بالکل او د دې کې پیسې نه دي جمع کول پکار دویمه مسله دا ده چې د کوم ملازمینو پرایویټ فنډ کې یا د بل فنډ په نوم باندې څه پیسې دي حکومت یا ادارې ایساري کړي دي عام خلک هم داسې طریقه کوي چې خپل شاګرد د ټولې روپۍ نه ورکوي لږې لږې اقتصادي او هغه وایي دا به دله 2 کاله پس درکړم یا 3 کاله پس پیدا کړم هغه د دې وجې نه دوی دا کوي چې دا ملازم ما نه درمیان کې چېرته لاړ شي نو زما کار خرابېږي نو د دې پیسو د وجې نه به دا سړی ایساري ما سره نو بالفرض که څوک داسې کوي او د چا پیسې استاد سره جمع شوي مالک سره جمع شوي ادارې سره جمع شوي سرکار سره جمع شوي دي نو چې ګوري دا خو د ده پیسې دي او په خپلو پیسو باندې خو زکات راځي نو آیا دا روپۍ هغه سره 2 کاله پرتې دي نو د دې پیسو زکات په ده باندې شته که نشته نو دې صورت کې زموږ علما کرام وایي چې چونکې په دې پیسو باندې د ده بالکل واک نشته اختیار یې پکې نشته دی کوم صورت کې چې غیر اختیاري نو دا داسې دي بالکل لکه د ده نه قبضه شته نه لاس شته او نه ملکیت شته نو د دې وجې نه د دې پیسو په ده باندې زکات نشته او که اختیاري وي نو بس بیا خو ستا پیسې دي تا په خپل اختیار ایښي دي نو بیا په هغه صورت کې د دې زکات په تا باندې شته او ته ګناهګار وي چې تا پیسې د سود دپاره به یو ځای کې ایښي دي نو دې دا د زکات متعلق عزتمندو د دغې خبره شوه بله یو اهم مسله ده په معاشره کې اکثرو خلکو سره خپل کورونه نشته دی او دکانونه هم نشته که چا سره یم نو خو په ښه بازار کې انسان دکان نیول غواړي او په ښه ځای کې ځان له کور نیول غواړي خو عموما چې کوم کورونه میلاویږي نو په هغې کې پیشګي رقم غواړي مالک مکان وی مال پیشګي راکا او دغه رنګه څوک ورته ډیپازټ وای او څوک ورته د سکیورټي رقم وای او عام پښتانه او اردو خوانان ورته پیشګي رقم وای مال پیشګي راکا نو پیشګي ورکول څنګه دي او د پیشګي روپۍ چې ستا چا سره پرتی باندې کسانو 1 کروڑ روپۍ خي مثلا صدر کی دکانی ډیفنس کې دکان وي او لوی بازارونو کې یا بار ملکونو کې دکانونه نو د هغوی ډېرې زیاتې پیشګیانې هغوی اخیستې وي دلته هم د دې کورونه 100 لکه او 25 لکه او 10 لکه
او 1 لک 2 لک روپۍ خو تقریبا هر کور کې. نو په دغه کې آیا زکات شته که نشته او دا پیشګي رقم ورکول صحیح دي که نه دي؟ پیشګي رقم ورکول دا اصل کې شریعت کې د سکیورټي په نوم باندې او د رهن په نوم باندې شریعت جایز کړی دی چې یو سړی دی ته هغه خپل قیمتي کور ورکې یا دا شان قیمتي ګاډی دی ولا ورکو یو څو ورځو دپاره، خو ته یېرېږې چې شیته دا ګاډی راله خراب نه کړي، دا کور دا دکان راله خراب نه کړي، دا فلانکې شی راله خراب نه کړي، او یا ستا اعتماد پې نشته غلا رانه ونه کړي. نو شریعت د انسان د مال د حفاظت دپاره رهن جایز کړی دی چې د دې سړي نه ته 100 روپۍ والا یا قیمتي ګړۍ والا یا موټر سایکل تی ایستار کا، خو اکثر خلک نقدي روپۍ دي، روپۍ تی کېده نو ستا د سیز حفاظت به مو شي او ته به خاطر جمع شي او هغه سړی به تا ته هغه سیز هم په وخت باندې واپس درکړي. نو دې ته وایي پیشګي سیز کېغوستل چا سره، دا جایز دي. فرحان مقبوضه سره هم دې کېده په خپله قبضه کې چې هغه سړی تا له خپل قرض واپس درکړي یا دوکان درته په ټایم واپس کړي او یا درته کور په ټایم واپس کړي، دا جایز دي کېغوستل. خو زمونږ په معاشره کې دا خلک د دې دپاره دي، اوس د دې مقصد جدا شوی، مخکې د دې مقصد دپاره و چې زما شی محفوظ شي، نو دا به چا نه خرڅ کوو، همدغه پیسې دغه موټر سایکل دغه څیز به پورته بوټو او دا به تعلق او کې به یې غوښتلې چې کله به هغه سړي سره خپل کار ختم شو هغه خپل څیز به هو به هو مکه واپس ورکړو. خو اوس خلک داسې کار کوي چې هغه شی استعمالوي، که تا سره موټر سایکل کې غوښتو، موټر دې سره کې غوښتو یا دې پیسې کې غوښتي، هغه پیسې استعمالوي، بلکې د دې دپاره خلک اوس کرایګان هم کموي چې ماله پیشګي ډېره راکړه او خپل کار پې روانوي. نو آیا تاسې ډېره پیشګي اخیستل جایز دي که ناجایز دي؟ نو د دې 2 صورت دي، یو جایز دی بل ناجایز. جایز صورت یې دا دی عزتمندو چې کله یو انسان ته د پیسو ضرورت دی او د په لاس کې کور دی، د په لاس کې دکان دی او دا ځان له کاروبار شروع کول غواړي، دی په دکان به څه وکړم، ما ته پیسې پکار دي. نو شریعت دته د دې طریقې اجازت ورکوي چې داسې چلو کا چې دا کور دله ورکړه په کرایه باندې او ایډوانس د کال یا د 2 کالو کرایه دی والا، کرایه خو اخیستل جایز دي که نه داسې؟ نو دا داسې شو لکه ایډوانس روپۍ نه شوې او نه سیکیورټي شوه، دا ایډوانس کرایه شوه. اسانه خبره، کور ورکړه 20 لکه والا، 1 کروڑ والا، 10 لکه والا، چې څومره دې پکاري هغونه والا، خو سوچ کوه چې بیا به اخلاصې، ځکه کور دې هغه سره لاس کې دی، که دا دې خلاص یې نه کړې هغه بیا ستا کور هم خرڅولی شي، ستا دوکان هم خرڅولی شي، ستا ګاډی هم خرڅولی شي او دغه خپلو پیسو وصولي کولی شي. بعضې کس ډېر خوشحاله وي بس چې ډېرې روپۍ مې واخیستې، دا خو بیا ختمول دي، پردي روپۍ دي او د دې په عوض کې ستا کور پروت دی. خو دې کې نو دا طریقه جایز ده، د 10 کالو کرایه هم اخیستی شي، د 2 کالو هم اخیستی شي، چې څومره جوړېږي، کروڑ جوړېدي او که هغه لک جوړېدي او که هغه زرګونه جوړېدل وایه او ښه مزېدار ته دا خرڅ کوه، ستا روپۍ شوې او هغه سره د دې په عوض کې ستا کور دی، هغه د دې فایده لري، ستا ګاډی دی سره هغه د دې فایده لري، ستا دوکان دی هغه د دې هغه فایده لري، خپل کاروبار دی کوي. خو دویمه طریقه دی کې دا د عزتمندو چې اکثر خلک کرایه هم الي او ایډوانس هم الي. نو چې ته اوس کرایه الي نو دا ایډوانس روپۍ د څه شي شوې؟ اول صورت کې خدا کرایه به نه لې، همدغه کرایه شوه که نه د 2 کالو، بس کرایه به نه لې، خبره ختمه. اوس بعضې کسان ایډوانس هم الي او کرایه هم الي، نو چې ته کرایه د دکان الي نو دا ایډوانس دې په کومه خوشحالۍ کې واغستو، که ته وایې چې دا سیکیورټي روپۍ دي نو د سیکیورټي دپاره خو خلک 1 لک روپۍ الي، 2 لک روپۍ، 50,000 الي، دکان کې دومره تاوان کېږي، ټول دکان خو څوک نه شي په شا کولی چې تا نه به یوځي چېرته، یا چې څومره تا کار پکې کړی د هغې مطابق پیسې دې کېده، نو تا چې دا 30 لک روپۍ اخیستې دا دې د کمې خوشحالۍ اخیستې، کرایه خو ته جدا الې که نه؟ نو دا صورت بې عزتمندو شک او شبهات پیدا کوي، هغه تا ته مجبور دی، تا له خامخا پیسې درکوي او ته کرایه منې او ایډوانس هم الې، نو دا به سود سره مشابهت لري. نو دې وجې نه دا کرایه دې ماله، بس کرایه دې ماغې کې کټ کېږي. دې کې درېیمه مسله دا ده
چې بعضې کسان داسې کوي چې وایي اډوانس دې ډېر راکو نو کرایه به کموي او که اډوانس دې کم راکو نو کرایه به زیاتوي. اوس دا څه مسله ده؟ نو اډوانس عزتمندو چې ته کرایه سره تړي او کرایه بې له علي نو هغه اډوانس روپۍ خو تا له قرض درکړې که نه. که ته وایې چې امانت دی نو د امانت استعمال صحیح نه دی، تی ولې استعمال دی؟ کوئی چې ما ته اجازت کړې نو دې ته د مجبورۍ اجازت وایي، دې ته خو د مجبورۍ اجازت وایي. یو سړي باید تمانچه کېده ورته د جیب نه دا پیسې والم نو هغه تا ته داسې نه وایي چې ما یې هغه پیسې والم خو د سر نه دا تمانچه لرې کړه، دا خو د مجبورۍ پیسې تا لرې درکوي. ځکه که ته دې پیسې درله نه درکوي نو ته یې د کور نه وباسې، د دوکان نه لرې کړې، د هغه د مزدورۍ ځای ختمېږي، نو دې ته د مجبورۍ اجازت وایي. نو دې وجې نه بهتره خبره دا ده چې بس د کرایه په شکل کې هغه سمار کړه او کرایه ما اخلا، یا څه کرایه اله او څه هغې کې کټ کوه. مثلا 100,000 روپۍ کرایه ده، وی 10,000 روپۍ راکوه او 10,000 روپۍ چې ستا ما سره کوم اډوانس پروت دي دغه اډوانس کرایه د 10,000 به هغې کې کټ کېږي چې پیسې دې ختمه شوې دومره به راله راکړې بیا، او چې څو پورې نه وي بس دغه ستا کرایه د کټ کېږي. که چېرته وتلې نو بس باقي پیسې دي واپس به یې درله درکړم. نو دې طریقې سره کرایه کمول او زیاتول دا ناروا دي د اډوانس د وجې نه. د اډوانس د وجې نه کرایه کمول او زیاتول د سود سره مشابهت لري، ځکه هم قرضو د وجې نه ته زیاتې د هغه پیسو د وجې نه کمې. خو که بالفرض یو سړي ته ضرورت وي نو بس هغه دې داسې کار وکړي چې دا ډبل خبرې دې نه کوي چې اډوانس زیاتې نو کرایه به کمو، که اډوانس کمې کرایه به زیاتو، دا دې نه وایي. داسې دې اول فرصت کې وایي چې بھئی زما 100 لکه روپۍ پکار دي او اډوانس کرایه په شکل کې مې پکار دي. اب وایي ټیک ده بھئی زه به د 100 لکه روپۍ درکړم، ماله کور حواله کړه او داسې راله راکړه او بیا دې داسې کار وکړي چې کرایه دې ول خپل طرف نه خیر دې کمه مقرر کړي. خو داسې دې ورته وایي نه چې د اډوانس د وجې نه دله کموم او زیاتوم، خاطر هغې هم خاطر وکړو دا هم دې خاطر وکړي. خو بیا هم بهتره خبره دا د عزتمندو چې د کرایه کې شمارلی کېږي به پیسې به کرایه کې کټ کې، نو دا د اډوانس مطابق متعلق یو مسله وه. درې څلور شکلونه مې ورته بیان کړل. دې سره متعلق اوس یو بله مسله ده چې کومې روپۍ ما اډوانس ایښي دي، نو بعضې کس 1 کروڑ روپۍ ایښي، د دې زکات به څوک ورکوي؟ او 50 لکه او 30 لکه دې ایښي د دې خو 40 لکه روپۍ چې ایښي 1 لک روپۍ زکات یې جوړېږي، 100 لکه روپۍ ایښي 50,000 روپۍ زکات یې جوړېږي هر کال، او دا د 10 کالو او د 100 کالو نه پرتې دي، نو د دې به زکات څوک ورکوي؟ نو دې کې عزتمندو زکات متعلق علماء کرام وایي چې کوم انسان پیشګي کرایه اغستې ده کرایه په شکل کې، نو به دا پیسې خو د ده شوې که نه، اوس به دې هغه نه غواړي واپس. د 10 کالو د 2 کالو د 3 کالو کرایه وصول کړې ده، نو دا پیسې د هغه لپاره استعمال هم صحیح دي. نو چې استعمال صحیح دي نو د دې 100 لکو روپو فایده د کور او د دکان مالک ته رسي او نقصان یې هغه ته رسي. که دې ورکې شوې خو د هغه ورکې شوې که نه، کرایهدار له خو به واپس پرې 100 لکه روپۍ ورکوي. نو د دې وجې نه چې دا پیسې د ده دي نو زکات به هم په ده باندې راځي، نو د کور مالک به د هغې زکات ورکوي بعض عالمان وایي. او که بالفرض محض سیکورټي وي، داسې پیسې وي چې هغه ته د خرج اجازت نه وي او صرف چې کوم دی ورسره ده ایښي دي، د کرایهدارو سره ایښي دي چې دا به خرج کړې نه، دا زما روپۍ دي ماله به واپس راکړې، نو هغې استعمالوي هم نه. نو په دې صورت کې عزتمندو دا روپۍ چې کوم د دې زکات په چا باندې دی؟ نو بعض عالمان وایي چې د دې زکات په چا باندې هم نشته، د کور په مالک باندې خو ځکه نشته دی چې د هغه په استعمال کې نه راځي، هغه خو صرف دا امانتن او سیکورټي کې ایښي دي، نو چې هغه ته فایده نه لري د هغه پیسې نه شوې که نه. او په دې کرایهدار باندې ولې زکات نشته؟ کرایهدار باندې ځکه زکات نشته چې د دې پیسو نه هغه هېڅ قسمه فایده نشي اخیستی، دا په هوا کې تړلې پیسې دي، لکه د هوا مارغه دی، ته وایې زما دی او زه زما دی او د چا هم نه دی. نو د دې وجې نه چونکې دا هم دې مکمل فایده نشي اخیستی، ملکیت خو یې شته، دا خو مالک دی خو ید یې نشته او قبضې نشته، په قبضه کې نه دي. نو د دې وجې نه وایي د ده زکات په دې کرایهدار باندې هم نشته، د دې پیشګۍ
چې کومه پیشګي د سکیورټي د پاره وي او په مالک باندې نشته څنګه دا روپۍ دي خو به ولا واپس ورکړي دا صورت خو بیا هم که انسان احتیاط کوي نو زمه چې کوم کرایدار دی هغه د پیسې ورکړي دي نو چونکې مالک فایده دی او دا فایده خود ته ملاو شوی ده کنه چې د دې د وجې نه ولې سړي کور ورکړی دی دا هم فایده ده کنه ځکه که ته چا سره پیشګي نه دي تاسو کور نه درکوي نو دې وجې نه بهتره خبره دا ده چې د 200 روپو چې مالک یې نه هغه نه خرج کوي مالک یې نه خرج کوي د کور او ستا هغه سره پرتی نو چې دې زکات ورکړي نو خبره ده ځکه دا دې چې لکه بینک کې دې پیسې اخلي یو ځکه دې پیسې اخلي نو ستا پیسې دې هغه سره پرتی دي واپس به درکوي نو دا د زکات متعلق یو مسله وي عزت نو دا مختلفي مسلې خلکو ته راپېښېږي تپوس یې کوي نو خپل ژوند د شریعت مطابق جوړ کړي عزت د طلاق متعلق یو مسله ده چې په میسج باندې یا په خط کې یا په واتس اپ کې یا مسنجر کې یا ټیکس میسج په دې کې یو سړي خپل ښځې ته طلاق لفظ لیکلو چې ته طلاق یې نو آیا دې سره طلاق واقع کېږي که نه بعض وخت کې لکان وایي چې زه ګپ لګوم هسې دا ښځه یارو نو تا سره د یارولو دپاره صرف دا طلاق دی بل سره نشته ته دومره بېکاره ځواني که ځان ته نر وې خو ځان کې څه کرنټ پیدا کا تا سره د ښځې د زورولو دپاره صرف دا طلاق نه کېدی په ښځه خواري وکړه ښځه په مینه محبت باندې ځان سره چې کوم دی هم خیاله کا او ښځې له چې کوم دی څه لالچ ورکړه چې کور کې ورانې نه کوي اکثر ښځې عزتمندو هسې په وړو وړو خبرو خلکو خفه کړي مثلا ښځې د دې مور سره جنګ دی بس دا راشي بس په ښځه باندې راباندې تپوس هم نه کوي چې څه چل دی ډایرکټ په خپله ښځه راباندې کړي دا غلطه خبره ده که تپوس وکړه چې ستا مور څه ویلي نو دا زمونږ د اکثر خلکو دا قانون دی چې بس ارزي کې به ښځه پړی او چې نه لږه خبره وکړي نو بس ما سره حل شته طلاق نو دا غلطه خبره ده عزتمندو که بالفرض یو سړي په میسج کې خپلې ښځې ته طلاق ولیکلو نو څنګه چې په خولې ویلو سره طلاق واقع کېږي په لیکلو سره هم طلاق واقع کېږي که هغه ته میسج ولیکلو که هغه د میسج وایس ریکارډ کو او که هغه د میسج ویډیو ریکارډ کو او هغه میسج تا وکړلو بس تا باندې ښځه طلاق ده که میسج د ښځې ته رسېدلی دی او که نه دی رسېدلی بعض وخت کې موبایل هینګ شي سړی وایي زه شکر دی یار طلاق مې لیکلی او خو نه دی رسېدلی په رسېدلو سره خو نه واقع کېږي ستا په ویلو سره واقع کېږي بعض سړی وایي چې ما خو طلاق ویلی خو ښځه مې نه وه مخامخ دې کې مخامخ ضروري نه دی داسې تمانچه خو نه چې وجدي دا به ستا په قول باندې واقع کېږي یو ځای کې چې ته وینا وکړې چې زه 100 لکه روپۍ به تاله درکوم ورکوې مې که نه که ته وایې چې ما خو لیکل نه دي کړي خلک ورته وایي داسې ستا خوله د لیکلو نه کمه ده اصل خو خوله ده په خوله باندې سړی د کفر خبره وایي کافر کېږي که نه او چې کلمه پې وایي مسلمانېږي که نه مسلمانېږي لیکلو ته خو ضرورت نشته دقه شان طلاق کې بې عزتمندو د دې ضرورت نه وي نو دی وجه په لیکلو باندې هم عزتمندو طلاق واقع کېږي نو که یو طلاق یې ورکړي یو دویم د سره شته چانس دریم د سره شته چانس که دوه دې ورکړي یو چانس د سره شته چې درې دې ورکړي قصه دې ختمه کړه نو عزتمندو په ټیلیګرام باندې په خط باندې په میسج باندې په وایس میسج باندې په دې ټولو څیزونو باندې البته دې کې دا وي که سړی انکار وکړي چې دا لیکل ما نه دي کړي بعض وخت کې ملګري که نه یو بل نه دغه والي موبایل والي او د هغې ښځې ته وایي ما ته طلاقه کړې ملګري یو بل چیړي یو سړی ستا بدخوا دی ستا ملګري ولیکلو دا خو په یو 2-3 سیکنډو کې لیکل کېږي ما تعالی طلاق درکو په 2-3 سیکنډو کې لیکل کېږي او هغه ته د ښځې نمبر معلوم وي په هغې ورسنډ کړي نو ښځه خو وایي چې ما ته د خاوند د موبایل نه میسج راغلی دی نو دې وجې نه خاوند نه به تپوس کې چې وایي دا میسج تا کړی دی که هغه وایي چې او ما کړی بس کیسه ختمه د هغې مطابق به طلاق واقع شي او که هغه سړی وایي چې نه دا ما نه دی کړی یا دا وایس هم زما نه دی دا اواز هم زما نه دی ځکه اوازونه نن سبا هلکان تاسو به کتلي د 10 د 100 کسانو اوازونه ویستی شي او په اواز کې مماثلت ډیر وي مشابهت پکې ډیر وي نو کېدای شي بل چا کړی دا به قسم خوري چې زه د الله په ذات باندې او په قرآن باندې قسم خورم چې دا میسج ما نه دی کړی
نو بس بیا به ښځه خاوند سره وخت تېروي که خاوند یې دروغ وایي هغه ګناهګار دی الله جاڼې هغه جاڼې او که قسم نه خوري بس بیا به هم طلاق واقع شي نو دې طریقې سره عزتمندو کوشش کوئ چې په طلاق مسلو کې یو بل سره ګپې شپې او دا کیسې یو بل سره مه کوئ بیا به چې کوم دی خوار زار ګرځئ یو بل اهم مسله د اکثر دکاندارانو ته دا راپېښېږي او بعض وخت کې عام خلکو ته راپېښ شي مثلا موږ او تاسو یو بل سره وعدې کاتې کوو د روپو په مسله کې عموما خلک تاله چیک درکړي نو چیک چې تاله درکړي نو هغې باندې خاص یو تاریخ لیکلی شوی چې مثلا د جنورۍ میاشت په 10 تاریخ باندې به دا پیسې ته ویستلی شي د هغې نه مخکې یې نه شي ویستی تا ته پې تاریخ ولیکې وروره دا مې درته پې ولیکل دا 10 لکه روپۍ دي 10 تاریخ دی او زما بینک کې پیسې پرتې دي دلته داسې کار وشي اچانک دې سړي ته کار راپېښ شي چاله چې چیک ورکړی او د هغه پیسو ته ضرورت پېښ شي نو د سره د دې نه علاوه پیسې نه وي همدغه پیسې وي چې کوم چیک کې لیکلی شوي دي هغه بینک کې پرتې دي خو میعادي چیک دی ته وایي میعادي چیک هغه په خاص میعاد باندې راویستی شي د پیسې پکار دي نو دا یو ملګري ته وایي چې ما سره د 10 لکه روپو چیک دی ته داسې چل وکړه چې یو 15,000 کم 10 لکه روپۍ ماله راکړه یا یو 10,000 کم یا 20,000 کم چې په څو باندې یو بل سره راضي شي وایي ماله څه کمې روپۍ راکړه زما اوس پکار دي او په 10 تاریخ به ته ځان له چیک راوباسې نو تا ته به زیاتې میلاو شي نو عزتمندو دا سود کې راځي روپۍ چې کله روپو سره جنګېږي او کمې او زیاتې پکې راځي باندې کې به سودي دا چیک چې تا له درکوي نو دا خو د دې کاغذ قیمت نه دی که نه په دې کې چې کوم لیکلی شوي روپۍ دي دا هغه درالي نو دې وجې نه میعادي چیک د وخت نه مخکې په کم ریټ باندې خرڅول دا سود دی پیسې په پیسو سره داسې جنګول چې کمې زیاتې پکې راځي دا سود دی بعض عالمان وایي چې په قرضو که سر په سر یې خرڅې هم صحیح نه دي ځکه پیسې چې په پیسو باندې جنګې نو لاس په لاس پې ورکې خو زه دې کې گنجایش راځي که بالفرض یو سړي سره چیک دی او ته ولې اوس 10 لکه روپۍ ورکې او ته د هغه چیک والې دې ځان له بیا وروسته راوباسي او په یو طرف رقم باندې قبضه وشي نو گنجایش په دې کې شته دی داسې خبره نه ده تا ورته هغه پیسې حواله کړې تا ته دا حواله کړې کمې زیاتې پکې دننه نه دي نو بس بیا خو سود نه دی بیا پکې گنجایش شته او که داسې نه وي کمې زیاتې سره ورکوي نو عزتمندو بیا سود سره سود ته مسله جوړېږي نو د دې نه بیا ځان ساتئ چا ویلي دي عدالت کې د چا څه مسله ده خدای پاک که په حق باندې وي او مظلوم وي یا الله ته له بری ورکړي او مدد یې وکړي او ظالم چې کوم دی هغه ورته مغلوبه کړي میډیکوز والا حاجي صاحب خصوصي دعا د پاره ویلي خدای پاکه څه مسلې باره کې دي دعا ویلي دي الٰه العالمین قبول او منظور کړي یو ملګری دی دغه پلار په چاینه کې ده کورونا سلسله کې چېرته ګیر شوی دی دعا ورته وکړي الله رب العزت دې هغه خیر خیریت سره کور ته واپس راولي یا دې آزاد کړي د دې نه علاوه په دې حاضرینو کې د چا څه قسمه مسلې الٰه العالمین دوی ګنټه مخکې راشي بیان له او یا الله ستا عبادت وکړي او ډېر غور سره چې کوم دی یا الله ستا مسلې اوري او ډېر خاموشۍ سره اوري یا الله موږ د دوی په حق کې تا ته سفارش کوو یا الله د دې حاضرینو څه قسمه مسلې د خپل دربار نه حل کړي صلی الله تعالی